زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما دغه سره خیانت نه دی کړی زما مالک ته پته ولګي چې ما دغه سره خیانت نه دی کړی ځکه مې د ښځو نه صفایي غوښتله او یا دا قول د زلیخې دی چې بالکل ماته مطالبه کړې وه خو هغه زما نه ځان بچ کړی دی نو زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما څه بدکاري د هغه سره کړې نه ده ذالک دا د دې وجه نه لیعلم چې پته ولګي انی یقینا چې ما لم اخنه ما خیانت نه دی کړی د مالک سره بالغیب په شیشه وان الله کان الله تبارک وتعالى لا يهدي خو لا يهدي کید الخائنین وان الله کان الله تبارک وتعالى چې دی لا يهدي نه کامیابوي کید الخائنین تدبیر د خیانتګرو نه کامیابی تدبیر د خیانتګرو وما ابرئ او ز پاک نه کوم نفسي ځان خپل دام یا قول د زلیخه یا قول د چا دی د یوسف علی السلام یوسف علی السلام فرمایل چې ز ځان پاک نه کوم دا سلام چې ز پاک يم بالکل دا اسی عجز دی ول یوسف علی السلام خو پیغمبر دی پاک نو خدا عجز دی د یوسف علی السلام چې ز ځان پاک نه کوم ځکه الله تبارک وتعالى ته دا نه خوخه چې انسان د ځان پاکي بیانوي الله تبارک وتعالى دا نه خوخه چې انسان د ځان څه بیانوي پاکي بیانوي یوسف علی السلام فرمایي زدا نه کوم چې د خپل ځان څه بیان کما پاکي بیانوم او یا دا قول د چا دی د زلیخې دی چې ځان پاک نه کوم ځکه مې دا خبره وکړه چې او دا مطالبه ما کړې و وما ابرئ او ځان پاک نه وما ابرئ نفسي او ځان پاک نه کوم ان النفس کن النفس لاماره خما حکم کون کې بالسوء په بدی الا ما رحم ربي مگر چې رحم په وکړه رب زما ان ربي کن رب زما چې غفور بخون کې رحیم مهربان دی وقال الملك اتوني او البادشاه را ولې مال را ولې ما ته به دی استخلص چې خالص کما لنفسي د خپل ځان د پاره لما كلمه فسر کلا چې خبري وکړي د سره بادشاہ قال ان اول دو انك اليوم یقینا نن رزي لدينا زما سرا مكين امين اوچتي مرتبه والا او امانتداري قال اجعلني فرمایل یوسف علی السلام وګرځو مالرا على خزائن الارض په خزانو د زمکه د مصر باندې یعنی یوسف علی السلام ورته فرمایل مال وزیر خزانه مقرر کړه دینه معلومه شو چې کله یو عہده داسې دا چې تا ته پته ده چې دا زه کولی شم او زمانه بغیر بل څوک په سمې طریقې سره نشي ادا کولی نو بیا د هغې عہدې مطالبه جایز ده چې تا ته پته وي چې زمانه ما سوا د دې بل ښه ادا کوونکی څوک نشته دی نو بیا د هغې عہدې مطالبه سره جایز ده یوسف علیه السلام ورته وفرمیل چې تو خامخا ما ځان ته نږدې کوې او عہده راکوې بیا کومه عہده راکړه وزیر خزانه مې مقرر کړه اني یقینا چې ما حفیظ حفاظت کوونکی علیم او فوهما په مالونو باندې او دغه په سمبالښت باندې فوهما نو وزیر خزانه کې دا دوه صفات پکار دي نو څو صفات پکار دي دوه چې یو حفاظت کوونکی وي سوي حفاظت کوونکی د دې خیانتګر نه وي ټیک شو کنه او دویم دا چې په دې کار پوهیږم نو چې یو پوهیږي نو حفاظت کولای شي نو بیا هم څه پیدا نه لري او که نه پوهیږي خو چې غل دی نو ټول شی خپل کور چلی نو انی حفیظ یقینا زه حفاظت کوونکی علیم پوهما وکذلک دغه رنګ مکننا زه ورکوم ګال یوسف علیه السلام ته فی الارض پزمکه کې اول یوسف علیه السلام وزیر خزانه مقرر کو او بیا دغه بادشاہ په خپل ژوند باندې بادشاہي چاته وسپارله یوسف علیه السلام ته بیا یوسف علیه السلام ته خپل بادشاہي وسپارله او ایمان راوړو په چا باندې په یوسف علیه السلام باندې بیا یوسف علیه السلام په ژوندانه باندې هغه بادشاہ شو وفات شو او بعض مفسرین لیکلي دي وای په دغه زمانه کې د زلیخي خاونم بیا مړ شوی و څه شوی و مړ شوی و نو د بادشاہ د یوسف علیه السلام سره د زلیخي سره وکړله نکاح هم وکړله و یوسف علیه السلام ورته بیا وفرمایل چې دا طریقه غوره ده که کومه طریقه چې تا خوښول هغه غوره وه ګوره دا تعالی بهتر ده او الله تبارک وتعالی د یوسف علیه السلام په زړه کې بیا د زلیخي د مینې نه زیاته مینه واچوله زلیخی چې د یوسف علیه السلام څخه مینه وه بیا الله د یوسف علیه السلام په زړه کې هغه مینه د زلیخي واچوله خو بیا د زلیخي مینه د یوسف علیه السلام سره هغه شانتي نه وه ځکه چې هغه په یوسف علیه السلام ایمان راوړو که نه ایمان راوړو یو ځل یوسف علیه السلام زلیخي ته شکایت وکړو وی ته ما ته توجه نه کوې ماله مینه نه راکوې زلیخي ورته ووي چې ما ستا د وجې نه چې کوم رب پېژندلی دی د هغې رب د وجې نه ما ټولې مینې یېرې کړي دي زما مینه اوس د چا سره ده د هغې رب سره ده چې کوم ما رب ستا د وجې نه پېژندلی دی نو بیا به زلیخه د الله په عبادت کې مشغوله وه وکذالک دارنګ مکن نازه ورکومګه یوسف علیه السلام ته فی الارض پزمکه کې یتبوء زی بین و من عددنا حيث یشاکم زی به چې خوښ شو نسقیب رسوم برحمتنا رحمت فل من خی چاته نشاو چې خوښ شي زمونګه ولا نضيع نزيكم اجر المحسنين اجر د نیکانو ولا اجر الاخرته خامخ اجر د اخرت د خیر غره للذین دپاره کسانو امنو چې ایمان راوړي وکانو یتقون تقوا دارو وجاء اخوة يوسف اورال رون د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی پاغه باندې یعنی هغه وکاله د قات صالح شروع شو
اول وکاله فرل پسې زمیدار او آباد کلو یوسف علیه السلام هغه غلبه سنبالوله غلبه څه کوله وزیر خزانه وکړه هغه غلبه سنبالوله او بقدر ضرورت په خلکو ته ورکوله حتی در دې پوری و یوسف علیه السلام قوم ته اول چې تاسو ډوډۍ یو ټیم تکای ډوډۍ یو ټیم تکای وی بیا به یوسف علیه السلام چې څومره نوکرانو کنه په خپل نوکرانو ته وی چې تاسو ډوډۍ سکای یو ټیم تکای ناغي ورته ویل وی حضرت غله ډیره ده نو تا خو په خپل باندې می ورته ډوډۍ کړه په خپل نوکرانو دې یو کړه وی زه نه غواړم چې زه زما نوکرانو د رعایا په منځ کې دی فرق د رعایا او زمونږ په منځ کې دی سوي فرق وي چې هغه یو ټیم ډوډۍ خوري موږ هم سکو یو ټیم ډوډۍ خورو بهرحال وکاله دوی جمعواري وکړه چې جمعواري وکړه وکاله پس بیا سخت قحط راغی په مصر کې او غیر چاپیره په شام کې په دې علاقو کې څه شروع شو قحطسالي شروع شو یوسف علیه السلام داسې وکړه چې خپل خلکو ته خو غاله پوره وا ځکه جمع کړي وکنه خو بقدر ضرورت په بارم خرڅوله بار علاقه تم سوا قحطسالي وا نو بار به خرڅوله بقدر ضرورت نو د هغه خلکو نه به پیسې غسنه په خپل ملک چې کوم نور ضرورت هغه به پم څه کولو پوره کول او می خپل ملک غاله پوره او بار ملکونو په باندې غاله خرڅول شروع کړو دا خبره غیر چاپیره مشهور شو چې د مصر بادشاه چې هغه غله خرڅي او ډیر زیات اخلاقی دي خو د یو تن پس یو بار ورکی سیواګره نو ورکی د یعقوب علیه السلام په علاقه کې کوم د یوسف علیه السلام خپل ملک چې شام التم قحطسالي رااله یعقوب علیه السلام زامنو ته وویل ولال شي مصر ته د هغه ځنه غله واخلې راوړی قحطسالي وا د یوسف علیه السلام رونه رالو چې رالو یوسف علیه السلام ته مخامخ شو یوسف علیه السلام او پیجندل خو دوی یوسف علیه السلام نو پیجندل ولې نو پیجندل ځکه چې یوسف علیه السلام ماشوم او اوس غټ شوی وو نو کله چې ماشوم غټ شي به سړی نه پیژني او دوی خدا سي غټ ور په غټ سړی کې دومره فرق نه راځي یوسف علیه السلام دوی پیجندل خو یوسف علیه السلام ونه پیجندو یوسف علیه السلام دوی له غلط تیار کړه وری ولکړه چې وری ولکړه خپل نوکرانو ته وی دا پیسې ورله په بار کې واپس کړي دا پیسې له بارونو کې واپس کړي دا ورل ځکه کې خو دې یو خدا چې دا نه غوښتل د خپل پلار غریبي ورته معلومه و چې د خپل پلار نه پیسې والی وی دا پیسې به زه د خپل جیب په خزانه کې کېدم خو د دوی نه مالای دویم دا د پیسې د دوی په بارونو کې خو دي شکنه او یعقوب علیه السلام د بارونو کولو کې د پیسې ویني نه خو پیغمبر دی هغه به وایي چې خدای بادشاہ نه پیسې یې شوی دی واپس دا وسه یوسف علیه السلام دا غوښتل چې دوی واپس راشي یو خو دا پیسې ما ته راوړي دویم دا کو پیسې سره نه دا چې ویني نو دا به راوړي واپس را بشي خو دوی چې تل کنه یوسف علیه السلام ته ویلي زمونږ یو ورور دی پلار زمونږ سره نه راپریدي خو زمونږ سره په کور کې یو تن بل مشته دغه مونږ له یو بار راکا زمونږ یو ورور بل دی یوسف علیه السلام ورته فرمایل وینا زما قانون دار چې په خپل راشي غلبه وړي دې غله نه در کوم او بل ځل چې راځي او هغه قرآن نه وستو نبی هغه تاسو ته غله نه در کوم ځکه ما ته پته ولګي چې تاسو دروژن یې زمانه په غلا یو بار وړو نو یوسف علیه السلام ورته دا وی وجاء اخوته رالرونا یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی په باندې فعرفهم یوسف علیه السلام او فجندل دوی لرا وهم دوی له دلرا منکرون ناشنا غړون کی وو ولما جهزهم هر کلا چې تیار کړو دوی لرا به جهازهم سامان د دوی قال اتوني فرمایل یوسف علیه السلام را ولی ماتا باخن اغرور لكم چې تاسو د من ابيكم د پلار تاسو نه الا ترون تاسو نه ګورئ اني او فی الکیلا زو فر ورکم پیمانا وانا خير المنزلين او زو ورم د مل مستیا کون کنا فان لم تاتوني او کچری تاسو را نه واستماتا به اغو فلا کیل لكم پس نشتره کیل تاسو د پاره عندي زما سرا ولا تقربوا ما تمنز دی کیږي زکه زب بیا پوښم چې تاسو زمانه یو بار پغلاوړو قالوا ولد سنور عابد زرد چې مطالبه به وکمږه عنه داغه مبارکي اباه د فلار داغنا وانا لفاعلون ويكن من كون کې د دې کاریو وقال ويل لفتياني نو کرانو خپلتا اجعلوا وغرزوي بزاعتهم پیسې د دوی في رحالهم پاندو د دوی کې لعلهم کې د شي دوی يعرفونها او في جندا اذا انقلبوا هر کله چې واپس شي الى ان اخكور على خپلتا لعلهم کې د شي دوی يرجعون واپس شي فلما رجعوا فزر کله چې دوی واپس شو الى ابيهم پلا خپلتا قالوا ول یا ابانا و پلار زمونږه منع منکړه شو من الکیلو زمونږ نه پیمانا فارسل فسلګه معنا زمونږ سره اخانا رور زمونږه نقتل چې غل وروړو و انا له او یقینا موږ به د دوله حافظون هما حفاظت کوونکیو قال او فرمایل یعقوب علیه السلام هل امنکم آیا اعتبار کم پتا سبحان علیه تدبارکی الا کما امنتکم مگر څنګه چې اعتبار میکړو پتا سبحان دی علی اخی په بار ضرور د کی من قبل مخکد دینا خ یوسف متعلق نه پتا سو اعتبار کو نه خورا لورک کو وسو کم بد باندې پتا سو اعتبار وکما
فالله فضل الله تبارک وتعالى خير حافظ غره حفاظت کون کې دی او هو ارحم الراحمین د الله تبارک وتعالى ډیر رحم کون کې دی را د رحم کون کنا ولما فتحوا هر کله چې کولاوي کو متاعهم سامان خپل وجدوا ويمنت بزاعتهم پیسې خپل رد چې واپس کړي شي الیهم دوی ته قالوا هو دوی یا ابانا وپلار زمونږه ما نبغي مونږ نور سغواړو هذه بضاعتنا دا زمونږ پیسې دی ردت الینا چې واپس شوي دي مونږ ته ونمير خوراک براوړو اهلنا اهل خپلتا ونحفظ اخانا حفاظت بکو درو خپل ونزداد او زیات بکو کایل بعیر یو بار دو خو چې دې را سره لاړ شو یو بار بس واګره راوړو کنه ذالک کایل یسیر دا دې راشن لګو دا خو لګ سامان موږ راوړو اوس به ختم شي موږ ډیر غټ تبر یو قال او فرمایل یعقوب علیه السلام لن ارسله هیڅ چرینه لګم دیتا ما کوم تاسو سره حتا ته اتونی تر دې چراتلو کای ماتا موثقا فپوخ لوز باندې من الله د طرف د الله تبارک وتعالى نه لتاتننی خامخرا ولی بده ما راولی بما تا به دې الا ان يحاط بكم مگر دا چې احاطه وکړي شي پتا سو باندې فلما فسر کلا اتوه چې هر کله رالو دتا فلما فسر کلا اتوه چې دوی راتلو کړ یعقوب علیه السلام ته موثقهم پلوزن خپل باندې قال الله نو فرمایل یعقوب علیه السلام الله تبارک وتعالى علامه پایسبانی نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی وقال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بني یا ای بچړو لا تدخلوا مداخل گئی من باب واحد دیوی دروازینا ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شي په دروازو جدا جدا باندې په جدا جدا دروازو باندې داخل شي تاسو مخکې لیدلو کنه د خارونو کې دا دروازې بوي لکه پیښور خار کې اوس دروازې شته کنه او دا رنګ د لاهور خار کې دروازې شته دي د دروازو باندې بدن نس شو خارو نو چې تاسو خار ته داخليږئ په یو دروازه مه داخليږئ دا یعقوب علیه السلام ولې دا خبره وکړه مخکې وته نه وکړه اوس ولې وکړه اوس ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام مخکې خو چانه پیژندلې اوس ال د خلکو پیژندلې چې تاسو بادشاہ ډیر عزت کړی دی او اوس تاسو یو ول ځوانان او دوی خوري مو ځکه د پیغمبر اولادو باډیان هم خوي جسیم خوري غټ غټ جسیم ټول ځوانانو نو چې یو ول استنه په یو دروازه نه د خلکو چې دا یو ول سوالونه د په نظر بشي په سبا شي په نظر بشي ځکه حدیث مبارک کې راځي العين حق نظر څه شي دی حق دی حدیث مبارک کې راځي او دوه صحابه کرامو یو صحابي داسې په اوبو کې لامبل په نهر کې نو کمیس استلې و داغه بدن ډیر زیات خولې و سور سپین بدن او موټا خب جوړ بدن کنه چې هغه د بدن ته او کتل هغه بل صاحب نه هغه دي سی ما خو چرته دومره خسته باډي چرته درې درې دې خسته چې سما چرته نه درې درې هغه چې څنګه دا او په هغه ته براله هغه بیمار شو سخت ته پیراله دا واقع صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک پیغمبر دا خبر وکړه د نه جوړ شو نبی رسول پاک صحابي پسې او بولې غلي هغه ته وای چې او 10 وکا او باندې سوکا او 10 وکا او دا هغه او 10 او بیا راوړې په باندې او چانګي ناغي صحابي او 10 کو په باندې هغه به راوړې په باندې سکړي او چانګي څنګه په او چانګي هغه روغ رمټ شو یا نبی رسول هغه صحابي ته رټنه وکړه وی تا د لپاره د برکت دعا ولې نه غوښته د لپاره ته د برکت دعا دی ولې نه غوښته داسې مکوي العين حق عین څه دی نظر حق دی نو یعقوب علیہ السلام دوی ته په یو دروازه باندې مد داخلي کې ځکه خلکو پیژندلې یې مخکې چې دارونه دي ودخلوا داخل شي من ابواب متفرقه د دروازو جدا جدا نه وما اغني زن شملر کوي عنكم استاسنا من الله د الله د طرفنا من شيء ان شيء ان الحكم نو دا خو یو خبره الا ان الحكم نو د فیصله الا لله مگر خاص الله تبارک وتعالى لردا عليه توکلت په ماغه باندې ما ځان سپارل دي وعليه په باندې فليتوکل المتوکلون ځان وسپاري توکل کون کی ولما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو من حيث د داس زینا امرهم چې حکم کړو دوی ته ابوهم پلار د دوی ما کان یغنی نو د چلر کړو عنهم د دوی نه من الله د طرف د الله نه من شيء انس شيء الا حاجه مگر دا خو یو خبر وا په نفس یعقوب پزړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې پوره کړه غیلرا و انه یقینا د لذو علم خوند علم لما علمناه د وجدا غنه چې علم ورکړه موږ دتا ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپويږي ولما دخلوا هر کله داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې आवाज ورکو الیه ځان ته اخاه د خپل رور سره خپل رور د ځان سره کو چې دوی یوسف علیه السلام خو له ورسېدل یوسف علیه السلام دوی له د شپې ځایونه تیار کړو نو دوه تنو له ځای تیار کو دوه تنو لا وی تاسو لاړ شئ دوه تنو ځای تیار شوی دی الته کې سملای الته سملای دوه تنو سملای نو دوی ټول ورونه دوه تنو لاړو د بنیامین پاتې شو یوسف علیه السلام د بنیامین نه تاسو کو وی ولستا پکې رور نشته دی دې دوه تنه لاړو ته واځي پاتې شي نو بنیامین په جړه شوی زما ورو هغه ورک شوی دی هغه څه شوی دی ورک شوی دی
نو یوسف علیه السلام ورته وویل زه ستا ورور یم کنه ته به ما سره سملی ته به زما سره سملی نو چې دی د ځان سره بوسته نو د شپې ورته یوسف علیه السلام ټوله خبره وکړه چې ته وایې زما کوم ورور ورک شوی دی نو هغه د زیمه ولما دخلوا هر کله چې داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا نو زی ورکو الی د ځان سره اخا روح فلتا قال او فرمایل یوسف علیه السلام بنیامین تا و انی یقینا زچما انا اخو کازستا ورور یما فلا تبتئس تمغم جنی غابی ما فایس باندې کانو یامنون چې دی وکړو ځکه بنیامین سره دوی په لار باندې سزور زیاتې کړي وو فلما جهزهم هر کله چې تیاری کو دوی لرا بجهازهم سامان د دوی جعل السقایتان هو ګرځو لوخه د ابو فی رحل اخیه په بار ضرور خپل کې بنیامین په وکړه د شپې نه چې سار به موږ داسې کوو ثم اذن مؤذن دا کم لوخه و دا لوخه چې و دا د یوسف علیه السلام د ابو د سکلو لوخه و د زرو جوړو ابو به پیمس کله دوی له په تول هم کو ثم اذن بیا اعلان کو مؤذن یو اعلان کوونکی ایت العیر ای کافری والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلی قالوا ويل دوی واقبلوا ورا مخامخ شو علیهم په دوی باندې ماذا تفقدون سش تاسو نو ورک شوی دی تاسو نو سش ورک شوی دی قالوا ويل دوی نفقد ورک شوی زمونږ سواء الملک هغه اوګه د بادشاہ مطلب دا د ابوس کولو خو وزن به پیم دا کېل به پیم دوی لره کاو ولمن جاء او چا چې راتلو کړو به پاغي باندې حمل بغیر بار ورله د اوخته وانا به زعیم او زه پاغي باندې ذمہوار یم نو کردا خبر وکړه زه ذمہوار یم زبل یو بار د اوخ ورکوم کو چا دالو خیر وړو قالوا ولدي تالله قسم بالله لقد علمتم چې تاسو په تحقیق سره تاسو ته پته ده ما جئنا چې راتل نه دي کړی مونږه علي نفس دا چورانه او کو فل ارض پزمکه کې وما كنا سارقين او نه مونږ لاګرو قالوا نو فرمایل ورته دوی فما جزاء نسد بدل داغي ان كنتم كاذبين کچري تاسو دروغجن سزا به داغي سړی سوي کو چا داغلا وکړه قالوا نو دوی جزاء داغلا چا کړی وندا به سزا سي قالوا ول دوی جزاء بدل داغو من بدل د دغلا چې دا من خغه سوق دی وجدا چې اومن تل شو فی رحلی په بار داغه کې قالوا ول جزاء بدل داغي من خغه سوق دی وجدا چې اومن تل شو فی رحلی په بار داغه کې فهو پس دغه کس جزاء بدل داغي دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې د غلا سزا دا و چې کم کس بغلا د چانه کړی و او غلا به ثابت شو نو دا کس به دغه کس غلام جوړیدو سبا جوړیدو غلام به جوړیدو کذالک دا رنګ نه جزاء الظالمین بدل ورکوم ظالمانو ته نو دوی ورته په خپل ویزم په شریعت کې سزا دادا چې چا د غلا کړی هغه به دغه په بدل کې سکیږي پاتې کیږي غلام کیږي با فبدا نفشروا شدوی باعویتهم فبارون د دوی باندې قبل وعاء اخي مخکې د بار ضرور ددنه ځکه چې ډاری کې د بار نه رسته نبی به چې دا خو تاسو به خې نه غو معلوم درته نو مخکې نور بارونه اوس پړدلو او په اخر کې د بنیامین بار اوس پړدو ثم استخرجها بیا راوستو دی جام لرامي وعاء اخي د بار ضرور ددنه کذالک د غرنګ کې دنا تدبیر کړو مونږه کې دنا چل خودلی مونږه یوسف علیه السلام ته الله فرمای دا چل ورته مونږ خودو ما کان نو یوسف علیه السلام لیا خدا چاغسته وی اخاه ورور فل فی دین الملک په قانون د دې بادشاہ کې الا ان شاء الله مگر کېږي چې هغه چواړي الله تبارک وتعالى نرفعو فرتکو مونږه درجات په درجو کې من خی چاله را نشاء او چې خوښ شي زمونږه وفوق كل ذي علم او د پاسه هر خاوند علمنا عالم شته د پاسه د هر خاوند علمنا عالم شته چې الله دې قالوا نريد ان يسرق قالوا نريد ان يسرق کچری د غلا کړی وي کچری دو کو دی بنیامین د غلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره خو نه ده دلته محذوف دی کو د غلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره نه ده وی ولی وی فقد سرقه په تحقیق سره غلا کړی وا اخو نور له د دومین قبل مخکره دنا دا یو بل ورو هغه مخکې غلا کړی وا نو خیر کو دی بنیامین غلا وکړه دا سره آشنا خبره دا دی نور وی فاثر پس پټ کړه دا خبره یوسف علیه السلام په نفس په خپل کې ولم يبدها لهم او دا خبره دوی تخکار نه کړه دا خبره تخکار نه کړه قال ويل انتم شر مکانا تاسو ډیر بدتر یې په درجه کې ډیر بدتر یې هغه یوسف لا تاسو ور کړه نه دی اوس په بدو یادوي دا ولې دی چې د مخکې ورور هغه غلا کړی نو ما درته مخکې واقع بیان کړل کنه چې دا یوسف علیه السلام چې د مفسرین لیکي په بنیامین په پیدائش کې د مور وفات شو د بنیامین په پیدائش کې د مور څه شولا وفات شو چې وفات شو نو د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام خور و هغه په یوسف علیه السلام ډیره زیاته مینه و نو دی هغه بوستو د یوسف علیه السلام په هغه سره پاتې کېدو یعقوب علیه السلام په خوشاله ځکه چې د ماشوم په مشمول کې زنانه ته ماشومان محتاج نو خدمت لپاره خو چې کله د لوی شو نو یعقوب علیه السلام وغوښته چې د ځان لراولي نو چې دې تر اوسنه د تروري پسې خپوا ناغي داسې چلو چې داغي د سرو امیلو شاته د کمیس تلاندې د غاړې ته ځوړند کو د خوړو کې وو د کمیس تلاندې شاته طرف ته ځوړند کو نو چې دې ته یعقوب علیه السلام دی راوسته چې هغه غوغا شروع کړه وی اله زما امیل ورکشه دی دا خو دا به یوسف وړي کنه
دا باغه وړي نو چې وای کته هغه شاته کمیس تر هغه سره عمل برآمد شو دا د غلا کړی دا په دغه طریقې باندې دی هغه ځان سره واپس بوستو نو دوی پم پوو او یعقوب علی السلام پم پوو چې دا د غلا نه د کړی دا سره دې دا چل کړی د بوستو د پارچ دا په خپاو دا ټول رونه په پوو خو هغه عینا دی لا پزړه کې خو په پوو چې دا غلا نه وکړي یوسف علی السلام ته ډېر بدتر په درجه کې هغه غلا لا وسم په ما یاد او خطه پته چې ما غلا نه کړی والله الله تبارک وتعالى اعلم ډېر خپو دی بما پایسبانی تصفون چې تاسو بیانوي قالوا یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا ان له یقینا د لپاره ابن پلار دی شیخا بوډا کبیرا ډېر عمر والا فخذوا نساء احدنا یوتن زمنا مکانا فزید د باندې ان نراک یقینا انهم تعالی من المحسنین د احسان کوونکنا بل تن زمنا ونسه خدای سکا پریدا قال فرمایل موسی یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره ان خدا چې انسم الا من سوا د هغه چا نه وجدنا چې مونږ ته مونږ دغه سلامت انا سامان خپل عنده دغه سره ان اذا یقینا مونږ په دغه وخت کې لظالمون خامخ شو ظالمان چې چاغلا کړي هغه پرې د مو دغه پځای بل تنون سم دغه بس ظلم وکما فلما استيئسوا پر هر کله چې دین امید شو منه ددنا خلصوا نجيا نجرګ شو ځان لا قال كبيرهم نو ويل مشر دوی دا کوم مشر دی هغه يهودا ها دوی ته چې یوسف علی السلام مو وجنای یوسف علی السلام مو نه دوی مشر ور چې کوم او چې خامخ تاسو دلر کوي نو کوی ته ورتاو کوي قال كبيرهم نو المشر ددوی وی علم تعلموا آیات استفت نشتره ان اباكم چې کنن پلار تاسو قد اخذ عليكم پتاکیک سره غس تاسو نه موثقا کلک لوز من الله پونم د الله ومن قبل مخکر دینا ما فرتم هغه چې چل کړو تاسو په یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې اکم کوته چې د یوسف علیه السلام په بار کې تاسو کړو خدای ته یاد ده کنه اوس خدا چلو کو فلن ابرح الارض همیشه بیم ز په مصر د زمکه کې حتی فلن ابرح الارض فزب همیشه پزمکه د مصر کې حتی در دې پورې یاذن لی چې ما ته اجازه تو کی ابي پلار زما او يحكم الله لي یا فیصلو کی زما الله تبارک وتعالى زه د مصر د خار نظم کوړه یا بدل ته مړ شم یا را ته پلار و چې راځه کوړه وهو خير الحاكمين دا الله تبارک وتعالى غوړه د فیصله کوونکو نه ندی ایتونه معلومه شو کنه چې دوی کافر نو او پیغمبرانو نو ځکه چې د یوسف علی السلام کوی ته ورځ والله ګناه کبیره ده دا قتل والله ګناه کبیره ده او پیغمبر د ګناه نه سوي پاک وي نو مؤمنان وو خو انبیا نو ارجعوا واپس الى ابيكم پلار فلتا فقولوا فسوا ورتا يا ابادا اي پلار زمونگا ان بنك سرق يقينا زستا غلا کړی دا وما شهدنا او مونږ وای نه کو الا بما علمنا مگر داغه سچ په یو مونږه وما كنا مونږه للغيب د غیب حافظين حفاظت کوونکی مونږ ته پته چې د بغلا کوي واسال القريه التي او تپوس کد کلی والو خینا كنا او چې مونږه فيها پاغي کی والعير التي او دای قافلنا اقبلنا چرال مونږه فيها پاغي کی وانا لصادقون ويكن من خامخ رښتینی یو ګورل تاسو مر حوالی ورکې کنه دغه دلته خبره کې رښتینی وکنه دلته به خبره کې سو رښتینی نو حوالی سمره ورکې ویلال شپږی کلی کې تاسو کا ټیک شو کنه دای خلکو نه تاسو کا او په کومه قافله کې چې موږ رالو دا غینه تاسو کا چې موږ خبره کې سيو او د یوسف علی السلام متعلق دا نه وي خو صرف یو کمیس راغسته په وینو سور کړه ځکه چې دوی مجرمان او دلته دوی مجرمان نه دي ځکه وي ته تحقیق وکا قال او فرمایي یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کو تاسو ته انفسکم نفس استاسو امرن دا کار فصبر جمیل کار زما چې صبر خیسته ده عسى الله نزدې چې الله تبارک وتعالى ان یاتینی راولی ما تابهم دوی جميعا طول ما د الله نو امید ده چې الله به ما ته ټول راولي ځکه سوتنه لاړ ورک شو درې تنه سوتنه لاړو یوسف علیه السلام خو مخکې نه ورکته بنیامین پسې مال ته پاتې شو او مشرور خو مو چې زنه زما نو درې واړه لاړ شي خو زما د الله نو امید ده چې الله به ما ته ټول راولي انه یقینا د الله تبارک وتعالى چې هو العلیم الحکیم غفور حکمت والده وتولى وغرزد عنهم ددوینا وقال ويل يا اسف على يوسف هي افسوس ده په یوسف باندې وبيزت عيناه او سپین شي وسترګې ددو من الحزن د جړانا فهو كظيم پس ده د غم نه ډک په جړا شو ځکه کنه چې کله نوې غم راشي نو زړه غم انسان ته تازه کی نوې غم زړه غم تازه کی نو بنیامین ورک شو یوسف ورته آیات شو یوسف علیه السلام ورته آیات شو وقال ان ويل يا اسفا هي افسوس ته علی یوسف فیوسف باندې وبيزت عیناه سپین شوی سترګې د من الحزن د جړانا فهو كظيم پس ده د غم نډکو جړلې د سترګو نظر لاړو قالوا ورتدي تالله قسم فلا تفتؤ تيا ده هميشه تي تذكروا يا ده يوسف حتى تكون حرضا تردي چي ترنزرو او تكون يا شي من الهالكين دمړونا مړ بشي په یوسف پسې ته وسم بیا یوسف یادای دور مدوتلا قالو فرمال یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا ز پیش کوما بس فریاد فل وخذني او غم فل الى الله تبارک وتعالى تا واعلم وزفو ما من الله د الله د طرفنا ما پای سبحان لا تعلمون چې تاسو نه پويږئ
انما اشکو بثي وخزني الى الله. زه خپل فریاد الله ته پیش کوم. دا عائشه بیبي مو فرمایلیو کنه. عائشه بیبي فرمایل نبی رسول الله سلام غیبان چې کله تهمت منافقین ولګو د بدکارۍ نعوذ بالله من ذلک هغه د پلار کړه خپلاړه نبی رسول الله سلام پسې راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ته پسې ورغی نو عائشه کوستانه دا ګناه شوی نو د الله نه بخنه غواړه. عائشه بیبي پلار ته پلار جواب ورکا زماره طرفه جواب ورکا. ابوبکر رضی الله تعالی خاموش او جواب نشم کولای. مور ته جواب ورکا. مور زه جواب نشم کولای. عائشه بیبي پاسه د پجړه شو زه هغه خبره کوم چې کوم یعقوب علی السلام کړی و. زه خپل فریاد الله لوړم. زه خپل فریاد چا لوړم؟ الله لوړم. مصلی واغسته ولاړه کوټې ته تیاری ته نه وتله. عائشه بیبي فرمایي په ما باندې دومره غم زیات شو چې زمانه د یعقوب علی السلام نوم ير شو. امام چې هغه خبره کوم چې کوم د یوسف علی السلام پلار کړی و. انما اشکو وبثي وخزني الى الله. زه خپل شکایت الله ته کوم. یا بنی یذهبوا اے بچړو لاړ شئ فتحسسوا لټنه وکړئ می یوسف د یوسف علی السلام اوسم یوسف یادی او اخیه یو ضرور داغو ولا تیاسوا من امید کیږي من روح الله د مهربانی د الله تبارک وتعالى نه انه یقینا شاندار دی لا یاسو نه امید کیږي من روح الله د مهربانی د الله تبارک وتعالى نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر. فلما دخلوا فسر کله چې داخل شو علیه په دی باندې قالوا یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل د مونږ او اهلنا الزر د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام واقع ډیر د غم واقع ده او الله تبارک وتعالى د دومره غم یعقوب علی السلام لولي ورکاو دا ولولي ورکاو ځکه چې یوسف علی السلام خبر لګل شو کنه خو الله منع کړی ولي د امتحان دا چې د یعقوب علی السلام په یوسف علی السلام ډیر مینو الله تبارک وتعالى ول رټنه ورکول چې زمانه ما سوا د بل چا سره ور دوه زیاته مینه نه د پکارته خو پیغمبري زویله دوه مینه دی ورکړي دومره مینه چاله پکار ده الله لره دا یو امتحانو. الله تبارک وتعالى ته چې څومره نږدې دومره به امتحانات زیات راځي څومره نږدې الله ته دومره بس راځي امتحانات زیات راځي. فلما دخلوا فسر کله چې دوی داخل شو علی په باندې قالوا ويل یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل دې مونږ ته واهلنا الزر او کورالو زمونږ ته تکلیف وجئنا راتل کړي مونږه ببزواتن په قیمت مزجاتن کوټه باندې بیا ځان سره لګي پیسې راغستې وي فاوفلنا الكيلا پورا کوم تکور وتصدق علينا او خیراتو که په مونږ باندې خیراتو کا ان الله كان الله تبارك وتعالى يجزي المتصدقين بدل ورکی خیرات ورکونکو ته. تفسیر مدارک د علامه نصفی رحم الله قول را نقل کړی دی چې کله دیرونو دا خبر وکړه کنه موږ ته زمون کور والو ته ډیر غم را رسیدل موږ له خیراتی سره کا یوسف علیه السلام په جړا شو ټینګ نشو چې دا ورته وی زمون پلار ته ډیر تکلیف را رسیدل دي موږ له خیراتی سره کا یوسف علیه السلام په جړا شو سترګو نه وښ روانې شو او په ځان باندې قابو اون ته وی ورته وی زه خو یوسف یم زه څوک یم زه خو ستاسو ورور یوسف یم. ان الله کان الله تبارک وتعالى نوې وجئنا راتل کړي مونږه ببزوات مزجاتن په قیمت کوټه باندې فاوفلنا الكيلا فررا کوم تکل وتصدق علينا او خیرات وکم مونږ باندې ان الله کان الله تبارک وتعالى يجزي المتصدقين بدل ورکي خیرات ورکونکو ته. قال فرمایل یوسف علیہ السلام هل علمتم آیا فوه تاسو ما پاغی چا باندې هل علمتم آیا تاسو فوه ما پاغی چا باندې فعلتم چې کړیو تاسو بی یوسف د یوسف علیہ السلام سره واخی او ضرور داغه سره اذ انتم جاهلون واخی او ضرور داغه سره اذ انتم جاهلون کله چې وای تاسو نافوا تاسو د یوسف او داغه ضرور سره سکړی تاسو پته شته. قالوا ولد انك لا انت يوسف یقینا انت یوسف تسي وی پی جندو قالو فرمایل دو انا یوسف ز یوسف ما وهذا اخي او دا زما رور دی قد من الله پتہ کې سره احسان کړ الله تبارک وتعالى علينا په موږ باندې انه یقینا شاندار من يتقي چې تقوا وکړه ويصبر او صبر وکړه فان الله فسكر الله تبارک وتعالى لا يضيع اجر المحسنين زاکي اجر دني کانو. قالوا ولدي لقد قالوا ولدي الله قسم بالله لقد اثرك الله فتحقيق سره ورکړو تعالی الله تبارک وتعالى علينا فمن باندې وان كنا لخاطئين او یقینا من خطاکار. قال او فرمایل یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشته ملامتیا پتا سو باندې نن ورځي نبی علیہ السلام فتح مکه پر ورځ باندې ویلو کنه لا تسریب علیکم اليوم ما سره خو چې سکړی دی خیر دی ما درته معاف کړی اس ملامتیا در باندې نشته دی. یغفر الله لكم بخنه به کی تاسو الله تبارک وتعالى وهو ارحم الراحمین دا الله تبارک وتعالى ډیر رحم کوونکی دی رحم کوونکو نه. اذهبوا سيب قميص زما هذا داده فالقوه واچوي دی لرا على وجه ابي فمخد پلار زما ياتي بصيرا نشب لدنکه واتوني راول ما تاب اهلكم اهل فالاجمعين طول د يهود د سوال جواب پکې وشو
سوال دا کړو کنه چې د بنی اسرائیل خپل وطن خو شام او مصر ته څنګه راغلي دي نو یوسف علی السلام په ځان په خپل ټول خاندانو وغوښتو وی واتونی راولای ما تابع اهلکم اهل خپل اجمعین ټول ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د مصر نه قال ابوهم نو ویل پلار د دوی انی لا اجد یقینا زم محسوس ما ريح یوسف بوین یوسف علیه السلام لولا ان تفندون کچ تاسو ما کم کله غنای ګور د الله تبارک وتعالى شان دی کنه د مصر او د شام په مابین کې د اتو ورځو مزل دی اتو ورځو مزل او یوسف علیه السلام د قمیص خوشبوئی یعقوب علیه السلام د اتو ورځو په فاصله سره سکړه محسوس کړه او انت په کنعان کې په خوا کې په کوی کې درې ورځې پروت او انت خوشبوئی نه محسوسه د دین معلومه دا شو چې معجزه چې د پیغمبر په اختیار کې نه وي الته په کنعان کې په کوی کې په خوا کې پروت خو یعقوب علیه السلام ته پته نشته ما زوی کم ځای کې دی او دلته اتو ورځو مسافت سره تی دی خو ماته د یوسف علیه السلام د قمیص سره زی نظامن ورته وی فزامن ورته ویل قالوا ول دی وانك قتل قسم بالله انك ايكن تو لفي ضلالك پای خطای القديم پخانه کې ستغه پخانی خطای دا هغه زور محبت د یوسف سره موجود دی اوس ته وای چې زنده یوسف د قمیص بوی محسوسومه فلما ان جاء البشير هر کله چې راغه زیر ورکونکې القاه ورزو القاه کی خو د قمیصو علی وجهه په مخ د یعقوب علیه السلام فرتد بصیرا نو شګرزیدون کې چې کله زیر ورکون کې راغه د یعقوب علیه السلام په مخ قمیص واچو او یعقوب علیه السلام جوړ شو نو یعقوب علیه السلام ته اول دا تاسو کو وی زما زوی دی په کم دین باندې پرې خودو ته چې راتلی زما زوی یوسف تی په کم دین باندې پرې خودو نو هغه ورته ویل وی په اسلام اسمه پرې خودو په اسلام باندې نو یعقوب علیه السلام او فرمایل وی الان تمت النعمه اوس په ما باندې د الله نعمت شو پورا شو قال وی فرمایل الم اقول لكم ایا نو ولی ما تاسو ته انی اعلم یقینا زپوی ما من الله د طرف الله نه ما پاغه لا تعلمون چې تاسو په نه پویږئ قالوا ول یا ابانا ای بالا زمونږه استغفر لنا بخنه غواړه زمونږ د پاره ذنوبنا د ګناونو زمونږه انا كنا خاطئين یقینا یمون خطا کارو قال او فرمایل یوسف علیه یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم زرد چې بخنه غواړم تاسو لرا ای په دغه ټیم ول بخنه انا وقته زر د تاسو ربا بخنه غواړم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي وی دعای ورستو کړه پېشمنی ته دعای ورستو کړه چې د پېشمنی په ټیم باندې بز تاسو د الله نه سو غواړم بخنه غواړم ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى په دغه ټیم کې आवाज کوي چې څوک بخنه غوښتون کې شته چې زورته بخنه وکم څوک بخنه غوښتون کې شته چې زورته بخنه وکم نو پېشمنی ټیم چې دا وخت د قبلې دوی نو پلار هم دا دعا ورستو کړه ټیم د پېشمنی ته چې د پېشمنی په ټیم به الله تبارک وتعالى نه تاسو د پاره د مغفرت دعا وغواړم انه یقینا الله تبارک هو الغفور الرحیم هغه بخون کې مهربان دی نو مخکې یا سړی پاسي یا نه پاسي ودی خدا مونږ ته الله ډېر رحم وکړه کړی دا چې روزانه د پېشمنی په ټیم باندې پاسو نو په دغه ټیم باندې ضرور ټیم درته ملاويږي کو د 2 رکعاتو ملاويږي کو د 3 رکعاتو ملاويږي کو د 4 رکعاتو ملاويږي تهجد کوا او د الله نه د خپل ګناونو سواړه بخنه غواړه د الله نه معافي غواړه دا مقدر روزه کې دا ډیره بهترینه موکي فلما دخلوا فسر کړي داخل شو علی یوسف علیه السلام نور د الله اولیاء چې کنه دی به تهجد پابندي کوي بعض علماء لیکلي د الله ولی انسان تر هغه پورې نشي جوړې د ترسو پورې چې د پابندي د تهجد نه کوي نو د تهجد کول سره انسان د الله ولی جوړیږي فلما دخلوا فسر کله داخل شو علی یوسف علیه السلام باندې اوانو زئی ورکو الیه ځان څخه ابوه مور خپل خپلتا نو مور خو بنیامین کې وفات شو نو یو قول پکې داري چې په دغه ټیم کې یوسف علیه السلام بیا د دې بل خور سره نکاح کړو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د مور د بل خور سره نکاح کړو نو هغه نو مېرنه مور خو شو کنه او بل دار چې ترور خو اسی په مثال د سشي ده د مور د حدیث مبارک کې ورته ترور ته ویلې شوی دي مور ویلې شوی دي فلما دخلوا بذر کړي داخل شو علی یوسف علیه السلام اوا الیه نو زئی ورکو ځان څخه ابو مور خپل خپلتا وقال ادخلوا ويل داخل شه مصر خارتا ان شاء الله خو شد الله تبارک وتعالى امنين فامن سرا ورفع ابويه او پورته کړه مور خپل علی العرش فتح باندې وخروا له ادیپری وتو یوسف علیه السلام ته سجدا پسجده باندې نو بیا د تعظیمی سجده مراد ده سم مراد ده
تعظیمی سجده دا په مخکې شریعتونو کې جایز و زموږ په شریعت کې جایز نه ده نو کو دا هو ضمیر یوسف علیه السلام ته راځي شنو بیا دا سجده تعظیم و یا له کې دا هو ضمیر راځي د چاته الله ته چې دا مور او پلار الله ته په سجده پرې وطن وخروا له او دوی پرې وته د تسجدن سجده کوونکی وقال وليا ابتي ابلار زما هذا تاويل دا تعبیر دی رؤیا د خوب زما من قبل مخکې دینا خوب کې څه لیدلو خوب کې دا لیدلو کنه چې مور او پلا دا نور او سپمای او یو لستوري دا چاته سجده کوي یوسف علیه السلام ته نو دلته یو لسرونه او مور او پلار سجده وکړه چاته یوسف علیه السلام دغه تعبیر د خوب قد جعل پتاکیک سره وګرځو اغه لرا رب زما حقا حق وقد احسن او پتاکیک سره احسان کړه بي په ما باندې اذا اخرجني هر کله چراويس نو مال را من السجن د جیلنا مور او پلار ورونه تک سټ ولا وکړه کنه چې ما پکې جیلوم خوړل دي وجاء بكم او هر کله چراوستو تاسو لرا من البدو د صحرانا من بعد فزداغنا ان نزغ الشیطان چې فساد اچول او شیطان بیني پمن زما کې و بین اخوتي او پمن درونو زما کې ور یوسف علیه السلام فرمای دا ټول شیطان کړي د خیر د تاسو ملامت نه یې ان ربي يكن رب زما لطيف بارك بين لما داغسو يشاء خوشي انه يكن الله تبارك وتعالى هو العلي ان ربي يكن رب زما لطيف بارك بين لما كي خاصو يشاء خوشي انه يكن الله تبارك وتعالى علي هو العليم الحكيم غفور حكمه والده ربي رب زما قد اتيتني بتحقيق سرتا ما تراکړي من الملك د بادشاہینا وعلمتني او خذ لما من تاويل الاحاديث د تعبير د خوبوننا فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکي انت ولي تزما دوسي په دنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت کې توفني مسلما وفات کې مال مسلمان والحقني يوزك ما بالصالحين دني كانوا سرا ذلك من انباء الغيب داود خبرونو د غیبنا نوحي چې وحي کومګه الیکا تا دا خطاب دی چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذالک من انباء الغیب دا د خبر د غیبنا نوحیه چې وحی وکړه موږ د دې الیکا تا وما كنت لديهم او نو ته دوی سره اذا اجمعوا هر کله چې دوی راجم شو امرهم پکار خپل باندې چې یوسف علیہ السلام کوی ته ورځو وهم يمكرون او دوی تدبیر کوونکی وما اکثر الناس او نه دي اکثر د خلکو نه ایمان راوړونکی ولو حرست اگر کو تحرسو کې وما اکثر الناس او نه دي اکثر د خلکو نه ولو حرست اگر چې تحرسو کې بمؤمنین ایمان راوړونکی وما تسأل او تنه غواړي د دوی نه علی په تبلیغ باندې من اجر سمزدوري ان هو نه دا قران الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د پاره د مخلوقاتو وکای من آیتن او ډیر نخدي په سماوات په اسمانونو کې ول ارض او پسمکه کې یمرون چې دوی نظر تیروي علیا پاغي باندې وهم او دوی عنها داغینا معرضون مخ ګرځون کې دي وما يؤمنو ایمان ندیره وما يؤمنو اکثرهم ایمان نروړي اکثر د دوی نه بالله فالله تبارک وتعالى باندې الا وهم مشرکون مگر دوی شرکون کې د الله سره اف امنو آیا په امن بشي دوی ان تاتيهم چراشي دوی ته غاشيه پټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتي يوم يا راشد قیامت بغتة الناس وهم لا يشعرون او دوینا خبره قل او پاک پیغمبره هذه سبيلي داد الارزما ادعو الى الله زرا بلم خلق الله تبارك وتعالى طرفتا على بصيرة زيم بكامل على بصيرة انا زيم بكامل دلیل ومن اتبعني واغ چا چې تابعداري کړی د زما وسبحان الله فاکد الله تبارك وتعالى لرا وما انا نمزو من المشركين د مشرکاننا وما ارسلنا ندلی من قبلك مخکستانا الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم وحي کول من اغیتا من اهل القرى د کلوالونا افلم يسيروا آیا دوی نه ګرځي په الارض پسمکه کې فينظروا چې پس دوی وګوري كيف كان عاقبه الذين څنګه انجام دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه ولدار الاخرته كيف كان څنګه شو عاقبه الذين انجام دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه ولا دار الاخره خامها کور د اخرت چې خير ورد للذين اتقوا د پر د کسانو چې تقوا دار دي افلا تعقلون آیات عقل لري حتى دردي پوری اذا استي اثر رسول هر کله چې نا امید شو رسولان وظنوا او دوی بګمان وظنوا او ګمان به کو انهم چې دوی قد كذبوا تدوی یقینا تکذیب وکړي شو جاءهم نصرنا نورا بغه امداد زمونږه یعنی پیغمبران به نا امید شو د تصدیق د قوم نه چې دوی زموږ تصدیق نه کوي نو د الله امداد به ورته راغی فنجي من نشاء نو نجات پور کوم خیچات ته غختل بمونګه ولا يرد بأسنا او نو واپس کېږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم مجرمنا لقد كان فتحقيق سرشته في قصصهم په بیان د دوی کې عبرت النصيحت لاولي الابصار لاولي الالباب د پاره د خوندانو د عقل ما كان نه د قران حديثا خبري يفترى د ځان نه جوړی شوی ولكن تصديق الذي لیکن تصدیق د کتابونو بین یدی چې مخکې دینو او تفصيل كل شيء او تفصیل د هر یو شی د امور د دین او هدن هدایت ته ورحمتا او رحمت ته لقوم د قوم د پاره يؤمنون چې ایمان لري
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.